یو زنانه دا تپوس کوي چې زما خاوند بالمازه دی، بالکل منځ اودس نه کوي، نو آیا د دې باوجود به زه د دې خاوند د حقوقو خیال ساتم؟ آیا د دې باوجود به زه د ده سره زندگی تیروم، سره د دې چې موږ بار بار پوهه کو چې ته منځ کوه او باوجود د دې دا د خپل د بالمازۍ د عادت نه ناوړي او منځ او اودس نه کوي، نو دلته د شریعت څنګه حکم موږ ته متوجه دی وایي چې موږ پې باندې لږ پوهه کا. ګوره جي دا ډېر ښه سوال دی او مخکې له دې نه چې زه تاسو لره دې جواب درکما په دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې د کفر نه پس د ټولو نه لویه ګناه دا بالمازي ده چې کوم سړی د ناراستۍ او د سستۍ د وجې نه قصدن عمدن منځ پرېږدي، نو د کفر نه پس د ټولو نه لویه ګناه او سخته ګناه هغه ده بالمازی ده. قرآن او حدیث کې په دې باندې ډېر سخت وعیدونه راغلي دي. حدیث مبارک کې راځي چې د داسې کس حشر به د قیامت په ورځ د فرعون، د حامان او د ابی ابن خلف سره کیږي او چې کله د الله سره مخامخ شي نو د نه به الله د سخت ناراضګۍ اظهار کوي او کفر ته قریب عمل چې کوم دی نو دا قصدن عمدن منځ پرېښوستل دي علما لیکي او خطره د دې ده چې د دې کس خاتمه به په کفر باندې وشي. الله دې ته موږ محفوظ کی او الله دې موږ د بالمازۍ د عمل نه موږ او زموږ اولاد الاولاد او نسلونه محفوظ وساتي. صحیح شول؟ چې څوک پکې اخته دي هغې ته دې الله هدایت وکړي. اوس راشه د مسلې جواب ته. سره د دې چې د خاوند سخت ګناهګار دی او فاسق او فاجر او ناکار عمل کې مبتلا دی، خو په ښځه باندې بیا د خاوند د حقوقو خیال ساتل څه دي جي؟ دا لازم دي. ښځه به د خاوند د حقونو خیال ساتي او په نرمۍ او په بهتري طریقې سره به خاوند له د منځ طرف ته څه ورکوي؟ ترغیب به ورکوي او د ده دپاره به د هدایت څه کوي جي؟ سوال به کوي چې دا په سمه لار باندې راشي. د دې د وجې نه داسې نشي جوړېدی چې ګینه د دې خاوند حقونه په دې ښځه باندې د دې وجې نشته. صحیح شوله چې په دې مسله باندې تاسو پوهه یې. دویمه مسله دا وکړه چې اوس په معاشره کې یو کس مونځ نه کوي، ګاونډي مونځ نه کوي، رشته دار مونځ نه کوي، دوست مونځ نه کوي، ما او تاله څه برتاو د هغه سره پکار دی؟ ما او تاله تعلق قطع کول پکار دي که ساتل پکار دي؟ دې مسله د شریعت څنګه ده؟ ګوره جي چې یو ګاونډي مونځ نه کوي، یو رشته دار مونځ نه کوي، یو دوست مونځ نه کوي او ستا غالب ګمان دا دی، غالب ګمان چې زه د ده سره تعلق ساتم او دله ترغیب ورکوم او دعوت ورکوم، نو دی به په سمه لار باندې راشي، نو تعلق ساتل ورسره بیا پکار دي. ټیک شول؟ دا بیا بهتره ده چې ته د ده سره څه وساتي؟ تعلق وساتي، خو چې دا ستا غالب ګماني او دا خطره در سره نه چې چېرته ما په بالمازۍ کې مبتلا نه کي، نو په هغه وخت کې بیا بهتره ده چې ته د ده سره څه وساتي؟ تعلق وساتي او ترغیب ورکې. او که ستا غالب ګمان دی چې زه د سره رشته پرېږدم، ګاونډ پرېږدم، دوستي پرېږدم، تعلق پرېږدم، الیک سلیک پرېږدم، نو دا به د دې د وجې نه په سمه لار باندې راشي. زما دومره حیثیت په دې ګاونډ کې شته، په دې رشته کې شته، په دې دوستۍ کې شته، دومره حیثیت مې شته چې زه احتجاجاً د ده سره تعلق پرېږدم، نو دی به په سمه لار باندې راشي، نو بیا تعلق پرېښودل ضروري دي. صحیح شوله؟ او که نه ته هر لحاظ سره نا امیدې، هر لحاظ سره او دی پر رای راست باندې نه راځي او صرف خالص د الله د رضا دپاره د ده سره تعلق قطع کړي چې د دې نه بیا د بلې دشمنۍ پیدا نه علي. صحیح شوله؟ خالص د الله د رضا دپاره د سره تعلق قطع کړي، نو دا بیا بغض خالص د الله د رضا دپاره دی چې دا د څه خبره ده؟ د اجر خبره ده. ډېر اهم مسایل دي او ټول امت مسلمه نارینه او زنانو ته ضرورت دی د هغوی سره شریک کړي، دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی. وای چې موږ د ډیرو خلکو نه دا خبره اورو چې څوک په ولاړه باندې کپړې اچوي، نو کو قمیص په ولاړه باندې واچوي دا خیر دی، خو کو پرتوک څوک په ولاړه باندې اچي یا پینټ یا پاجامه، نو په داسې کس باندې به نیستي راځي او په داسې کس باندې به مصیبت راځي. جواب: ګوره جي بعضې علماو په کتابونو کې یو روایت نقل کړی دی: من تعمم قاعدا، چا چې پټکې په ناسته باندې ووخو، او تسرول قائما، او یې پرتوک په ولاړه باندې واچو، ابتلاه الله ببلاء لا دواء، نو دا به الله په داسې مصیبت کې گرفتار کی چې د هغې به هیڅ دوا نه وي. خو دا د ځان سره یاد ساتئ چې کومو علماو دا روایت په کتاب کې نقل کړی که نه، نو نه د دې سره سند ذکر کړی چې دا کم صحابي دا روایت را نقل کړی دی او کم عالم د کم نه را نقل کړی دی.
نه د دې سره سند ذکر کړی او نه د دې سره څه حواله ورکړې ده چې د متقدمینو کوم مستند د احادیثو کتابونه دي په هغې کې په کوم کتاب کې دا روایت راغلی دی، هېڅ څه حوالې نه ده ورکړې. لہذا دې ته یقیني طور حدیث ویله او د دې نه دا خبره راویستله چې پرتوګ به خامخا په ناسته چې او که چا په ولاړه واچو نو نیستي پې راځي، دا خبره صحیح نه ده. دا د ځان سره یاد ساتئ بلکې دې کې تا ته اختیار دی، که چا په ناسته باندې پاجامه پینټ پرتوګ واچو، که چا په ولاړه چې تا ته په کومه طریقه اسان دی. اگر چې علما لیکي چې دا بهتره ده چې کومه طریقه کې پرده ده په هغه طریقې واچو، خو ګوره بعضې ځای به داسې وي چې چېرته نور کسان به موجودي، ته به یو ځای کې داسې یو ځای کې به ته یې دیره کې به یې اسپتال کې به یې بعضې ځای به داسې وي نو هلته به په ناسته اچولو کې پرده نه په ولاړه اچولو کې به پرده ډېروي نو په ولاړه باندې واچو. بعضې ځای به داسې چې په ولاړه یې بدلی هغه ځای به نجس وي، پلیت به وي، کیدای شي پرتوګ لاندې ولګي، نجاست ورپسې ولګي، نو هلته په ناسته باندې نو دې کې تا ته اختیار دی او دغه خبره صحیح نه ده او معتمده نه ده چې په دې خبره باندې ته پوهی. بل یو کس تپوس کوي چې په باتروم کې په واشروم کې پاکې کپړې بعضې خلک زوړندۍ اوږدي، دا عادت څنګه دی؟ موږ اورو چې دې ته بد اثرات منتقل کیږي. ګوره جی جواب دا دی چې باتروم بویا، بعضې واشرومونه او باترومونه ډېر کلاو وي او ډېر صفا وي، هغې کې د کپړو د ږدلو دپاره ځان له ډېر بهترین ځایونه جوړ کړي، نو کو هلته کېښوستل شي خو څه خبره نه ده. خو بعضې باترومونه تنګ وي، صحیح شوله که نه، د صفایۍ خیال یې نه وي، هلته که کپړې کېښوستلی شي د نجسو دارو خطره وي ورته، د راغورځېدلو خطره وي ورته چې کپړې نجسې شي، نو په داسې ځایونو کې بیا بهتره نه ده چې هلته کېښوستلی شي. اوس هم باتروم کې ګنده بوی وي، ګنده بوی منتقل کیږي کپړو ته، د نجسو دارو کېدو خطره وي، د راپرېوتو خطره وي، نو بهتره بیا نه ده. خو که یو کس په صحیح طریقه کېښوستې، په صحیح طریقې زوړندې کړلې او دغه خطره نه وه، نو بیا هم په دې کې څه خرابي نشته او داسې څه بد اثرات ورته منتقل کېدل او څه بدبختي دا په دې کې بیا نشته دی چې په دې مسله باندې تاسو پوهئ. زما محترم ورونو که دا مسایل موږ د نورو مسلمانانو سره هم شریک کړو نو دا به زموږ دپاره صدقې جاریه وي چې هغوی ته پې اساني او سهولت میلاو شي. وصلی الله علی النبی. په کومو کپړو کې چې هم بستري وشي نو د دې کپړو د استعمال څه حکم دی؟ آیا دا پاکي دي او که نجسي دي؟ جواب، ګوره جی په کومو کپړو کې چې هم بستري وشي که نه او په دې کپړو پسې ظاهري نجاست او پلیتي نه وي لګېدلي نو دا کپړې بالکل پاکي دي، د استعمال قابلی دي او منځ پکې صحیح دی. او که نه په دغه ټیم کې په دې پسې ظاهري نجاست او پلیتي ولګېده نو دا به بیا صحیح جي نجسې وی. خو بیا هم چې صرف هغه متاثره ځایونه ووینځلی شي نو دا کپړې پاکې شوې، لازمه نه ده چې ټول په ټوله کپړې به خامخا وینځي. نو دا مسله به تاسو ته یاده شوي وي چې صرف په همبسترۍ کولو سره کپړې نجسې او ناپاکه نه ګرځي تر څو پورې چې دې پسې نجاست او پلیتی نه وي لګېدلي. په دې مسله به تاسو پوه شوي یې. دغه شان د دې په شان بله یو مسله ده چې زنانه کله د حیض په بیمارۍ سره بیماره وي او د دې په تن کمې کپړې وي، صحیح شوله که نه، نو دا کپړې هم تر هغې نجسې او ناپاکه نه ګرځي تر څو چې دې پسې ظاهري نجاست او پلیتي نه وي لګېدلي. زنانو کې دا مشهوره ده چې په دغه ورځو کې د په تن کمې کپړې استعمال کړي نو دا کپړې هم نجسې ګرځي. نو دا خبره غلطه ده، دا نجسې نه ګرځي. یو پوینټ پکې دی چې کله زنانه د حیض په بیمارۍ سره بیماري وي او د دوی په تن کمې کپړې وي نو دا اکثر د دې کپړو خیال نه ساتي، ګنده لاس هم پسې راکاږي، نجاست هم پسې ولګي، ذهن دا جوړ شوی چې دا کپړې به زه هسې وینځم، خامخا به وینځم، نو بیا په دغه ورځو کې د دې کپړو خیال نه ساتي. نو بیا خو که نجسې شوي وینځل ضروري دي، خو که داسې نه وي او صرف د بیمارۍ ورځو کې دا کپړې په تن استعمال شولې نو په دې سره دا پلیتې او نجسې نه ګرځي. په دې مسله باندې به تاسو پوه شوي یې. بل یو کس تپوس کوي چې یوه بستره ده او هغه ناپاکه ده، په دغه ناپاکه بستره کې سملاستل اوده کېدل دا څنګه دي؟ جواب دا دی چې ناپاکي داسې ده چې وچه شوې ده، صحیح شوله که نه، او په کپړو پسې لګي نه، انخلي نه، نو بالکل په داسې بستره کې کېناستل، په دې کې سملاستل او په دې کې اوده کېدل دا بالکل څه دي؟ جایز دي، اگر چې بهتر نه دي. بهتره دا ده چې سړی په پاکه بستره کې سملی، صحیح شوله که نه، خو که په دغه بستره کې هم دی سملاستو نو دې کې څه ګناه یا ممانعت نشته او دا څه دي جي؟ دا جایز دي. خو که ستا کپړې لمدې وي یا بدن خوله شو او دا لونوالی په هغه نجس ځي پسې ولګېد او دغه نجس ځي هغه لونوالی بیا ستا په بدن او کپړو پسې ولګېد نو دا یاد ساته چې بیا به د کپړې یا بدن په دې سره څه ګرځي جي؟ دا به نجس ګرځي چې په دې مسله باندې تاسو پوهه یې. بل یو کس تپوس کوي چې په بیت الخلا کې خبرې کول څنګه دي؟
صحیح شوله. نو جواب د دې دا دی چې په بیت الخلا کې غیر ضروري خبرې کول دا پکار نه دي. علما لیکي چې دا مکروه دي، دا ممنوع دي، منع دي. صحیح شوله. بیا خاص کر چې د سړي عورت ښکاروي نو بالکل د دپاره خبرې هغه خبرې چې کومې د ضرورت خبرې دي، د ضرورت د خبرو نه علاوه خبرې کول په احادیثو مبارکو کې د دې نه څه دا جي من راغلی ده. که تا ته یو ضرورت پیښ شو، چاته د آواز وکړو د څه خبرې دپاره، نو شرعي عذر د وجې نه بیا خیر دی. خو هسې بې صدا عادت جوړول چې ته په غسلخانه کې، ته په بیت الخلا او په باتروم کې او لګی ته دننه لامبې عورت دې ښکاره دی یا اودسماتې کې یا څه، او بس بار درته یو کس ولاړ دی یا ناست دی او د هغه سره دې ګپ هم جوړ کړی، خبرې هم ورسره کې، نو دا بیا جایز نه دي چې په دې مسله باندې تاسو پوهئ. اهم مسایل دي د مسلمانانو ورونو سره شریک کړئ، دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی.